In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نننی لیکچر کې به موږ د هارت اٹیک باره کې کم ته چې د زړه دوره وي یا مایوکارډیل انفارکشن وي یا ایم آی وي د هغې باره کې به موږ ضروري خبرې چې دي هغه به ترلاسه کوو. د ننه پورې زموږ کنسپټ دا و چې دا په اولډ ایج کې کېږي. اگر چې ایج د دې دپاره یو ریسک فیکټر دی خو ضروري نه ده چې دا صرف د مشرانو بیماری ده. نن سبا خو دا ډېر په ینګ ایج کې هم هارت اټیک کېږي. ډېر خلک هارت اټیک په وخت ځکه علاجونه کې چې هغه د معدې درد وګڼي، نو د معدې په درد کې او په هارت اټیک کې څه فرق دی په ننني لیکچر کې به واضح شي. ډیره ضروري خبره چې د ننني لیکچر نه بعد کې صدقه جاریه شي او تاسو ته پته ولګي هغه دا دي چې د هارت اټیک د لومبۍ غنټه ګولډن آر دی، دا ډیر زیات اهم ده. په دې کې هسپتال ته رسول ضروري دي. د هغې نه د مریض سروایول چې دی د هغې چانسز ډیر زیات سیوا کیږي. هیډینګ مونږ پر اسکرین لیکلی دی هارت اټیک کازز سمټم اینڈ پریونشن. نو دا کمپلیټ ګایډ دی ستاسو دپاره. کم کسان چې د هارت اټیک تیاری کوئ د پیپر دپاره یا د جنرل نالج دپاره دا ویډیو ګورئ یا داسې بیماري تاسو ته وي او د هغې په باره کې دا اورئ، نو دا به ستاسو دپاره کمپلیټ یو ګایډ وي. دا لومبی سکرین چې دی د دې پرې ټول باټم کې لیکلی چې ټایم از هارت مسل. په اصل کې دا جمله تعالی یادولی چې کله هارت اټیک وشي نو دا ټایم چې دی کنه دا په اصل کې د هارت مسل دی، یعنی چې ټایم څومره تیریږي هارت مسل ډیټ کیږي، ختمیږي، ایرریورسیبل طرف ته مریض ځي او بیا نه واپس کیږي. نو ټایم چې دی دا ډیر زیات امپورټنټ دی. اگین دا تاسو ته مو وی او لومبی مې وی بولډ کوي چې دا هارت ټایم چې دی دا هارت مسل دی. ها هارت اټیک از ا سټریکټ میډیکل ایمرجنسی. یو غټه خبره ده چې هارت اټیک کې ګوري دا ما تاسو دغه کو میډیکل ایمرجنسی می هایلایټ کو چې مونږ ته خو پته ده چې دا څه د میډیکل ایمرجنسی. دا ما ریډ هایلایټ کو چې هارت اټیک چاته و نو دا ریډ ایمرجنسی ده. تاسو کوا ته فورن دله یا قبل زینو رسوي اسپیټال ته کو په اسپیټال کې نو دل اټینشن ورکوا. پرمننٹ مسل ډیمیج کین بیگن ان 20 to 40 منټ. کته د 40 منټ نه رو سیوا کېږي دا ریډ دی نو بیا تاسو رسکیږي پرمننٹ مسل ډیمیج. د هارت د مسل خبره کوو دا غي پرمننٹ ډیمیج کیږي، هغه برورستانه مستقل تور ضایع کیږي. او چې پرمننٹ ډیمیج نو هارت خو ډیر ضروری دی. هارت باره کې هم ویډیو شته چې دا ډیر اهم پمپینګ ارګن دی، ټولي باډي ته سپلای کوي. دا مونږ چې ساخلو دا ټولي باډي ته څوک رسي یا دا کم خوراک چې خورو دا پمپ رسي، په دې پمپ سره بلډ دی وینه دا غدي پمپ کوي. نو که ارلی ټریټمنټ وکړو نو دیٹ ویل سیو لایوس. دا به مونږ بچ کی. نیور اګنور سډن چیسټ پین. که په چا اچانک په سینه درد راغی نو دا سم کوه، دا ته اګنور کوه چې چیسټ پین چاته راغی سډن یو چې اکسیډنټ کو لګېدو زخمی شو راغی درد دی جدا دی. یو سړی دی هغه روغ دی برابر دی ناست او په سینه یې ناڅاپي درد شو نو ته یوازې دا د معدې په درد کې ما اخله ته دا بالکل مه اګنور کوه او دله program kawa. Understanding the sign gives you the power to protect your family. کته په دې پوهه نو ته خپل خاندان څخه پروټیکټ پکې واټه خبره ده. بیا وی نیکسٹ والا سلایډ چې دی دریم. What exactly is a heart attack? اوس هارت اټیک په اصل کې دی څه نو کدا موږ د دې نه وګورو دی غړي ته پمپ ته اکسیجنیټډ بلډ. هایلایټر ما بدلاو دا اکسیجنیټډ بلډ دی، یعنی دا یو پمپ ته هارت د پمپ کار کوي او دا اکسیجن سټارویشن اینڈ ټیشو ډیمیج. اوس که منګ وګورو نو هارت اټیک په اصل کې ولې کیږي. هارت اټیک ځکه کیږي چې هارت خپل مسلې او هغې تم بلډ سپلای ده، یعنی د زړه د مسل چې دی دې تم بلډ سپلای ده. نو کته د زړه د مسل نه بلډ سپلای کټ کې کم کې نری کې نو د هارت د خپل مسل چې ټول ورځ پمپینګ کوي
دا داسې یو مسل دی چې دا ستړي کېږي نه او ټوله ورځ پمپینګ کوي، خو ټوله ورځ له بلډ هم بیا پکار دی. دلته دوه څیزونه میکس کوم، یو خو دا هارت د بلډ پمپ کولو کار کوي ټولې باډۍ ته او ټول ټیشو ته اکسیجن ورکوي، بل د دې هارت د خپل مسل لم څه پکار دی اکسیجن، نو دې تم سپلای ده او هغې ته کورونري آرټریز وایي. نو که په هغه کورونري آرټریز کې مسله شوه نو هارت اټیک پکېږي. اوس دلته دا تصویر جوړ کړلی چې د هارت از ا پمپ دیٹ ریکوایر اټس اون اکسیجن سپلای. دا هارت په اصل کې سره یو پمپ دی، دا د اوبو پمپ یې جوړ کړی دی، دا بری غټ جوړ کړی دی، نو دا خو ټولې باډۍ ته سپلای کوي، خو د دې د خپل ټیشو ته هم څه پکار دی، د پمپ ته په خپله اکسیجن پکار دی. It receive oxygen through its own blood pipe. ما تاسو نو موه coronary artery highlight میکړه دا coronary artery په MCQs کې راځي، دا د زړه خپل arteries دي، د خپل پیپونه دي چې د تیسر راځي سپلای. Without oxygen the heart cell begin to starve and die. A heart attack happen when this blood flow is suddenly blocked. اوس کدا کوم blood flow دا د دې کوم artery په ذریعہ او تکیدا لکه موږ لیټس سي د زړه دی ډایګرام ته ګوره، په دې د پاسه دا سری coronary artery دا ته چې پیدا کرخه ښکاری دا coronary arteries دي، یعنی دا هغه arteries دي چې دا د هارت دی مسل ته سپلای کوي. اوس کته سوجي دا بند شو، یعنی لیټس سي په دې ځکه بند کړي یا تنگ شو، نو دیس دا ټیشو چې دی دا ښکته دی له ډېر زیات اکسیجن پکار دی، اکسیجن به ورته نه راځي، دا به اکسیجن ډیمانډ کېږي او دا به ورو ورو ډای کېږي، ښه اکسیجن به ډیفیشنسي په دې کې. د پایپ د رسټ ان د بلاکیج. اوس د پایپ ته وګوره، دا کورونري آرټري راخله ما پرې زړه باندې چې کوم آرټري د کوم پیپ ته دا ته لږ په تفصیل ښیم چې دا څنګه بندېږي، څوک یې بندوي. نو دا پایپ چې د کورونري آرټري کیری بلډ ګورئ دا به زغه کورونري آرټري ډراکم دا غځای نه ملک دغه راواغستو لک ټیشو ادا پکې زتا ته کورونري آرټري خیم او دا پکې بلډ دی، دا سر ګول پکې بلډ دی. نو دا د پیپ خبره ته وکړه چې دا پیپ دی د رسټ. اوس پرې کې زنګ کېږي over years fat and cholesterol build up inside the pipe. This is called plaque. اثیروسکلیروسس تاسو ویلو چې دا پلاک پکې جوړیږي. ګوره د پیپ ته پکې وګوره دا پکې څه جوړ شو، دا زیړ دا پکې پلاک جوړ شو. نو دا څومره ډېر نری شوی، دا پیپ نری شو، د چا د وجې نری شو، د پلاک د وجې. او دا پلاک پکې څنګه جوړ شو، په دې کې تا د دنیا پراټې خوړلې، غوړي دي خوړلې، کولیسټرول دي خوړلې دي، هغه ټول دلته جمع کېږي او دا یې تنګ کړه. چې دا یې تنګ کړه ولته هارت ته ضرورت دی، نو بیا په سړي درد راشي چې لږ اکسرسایز دې شروع کړه، ډیمانډ نه پوره کېږي چې درد راشي، هغې ته انجین وایي هغه درد ته. بیا یې ویلي چې رپچر او بلاکیج. د یلو پلاک برسټ the body form a sudden blood clot to heal it, completely sealing the pipe and causing a heart attack. heart attack غټه مسله کله کوي چې دا پلاک جوړې دا برست شو، نو غزه و جوړیږي، نو پاغي باندې د دانه شانتي جوړ شي، غزه پاک بند کی. نو بیا به تاسو د دې لپاره سکای د سپرینګ شانتي کې ښکاری کنه دا سټنټ دی، سټنټ په پاس کې اوس پر ازي رستو. who is at risk؟ چا ته ډیر زیات ریسک دی، کوم خلکو ته ډیره خطر ده چې هغه ته به هارت اټیک کیږي. نو موږ به کامن ریسک کوم وایو چې هغه ټول خلکو ته اسیم پته ده، او بیا به هډن ریسک کوم وایو. کامن ریسک چې دا ما چې زیړ کړو په دې کې نمبر 1 ریسک چې دا کنه هغه های بلډ پریشر دی، چې د چا بلډ پریشر سیوا وو نو دته بس کېږي هارت اټیک چانسز ته سیوا دي. ډایبټیز اینڈ های شوګر، دا ډایبټیک میلایټسس او شوګر مریض ته ډیره زیاته خطر ای. چې کولیسټرول های ټیسټونه کوي او های کولیسټرول، چې سموکینګ کوي سموکرانو تم ډیر ریسک دی. فیملی هیستوري اف هارت ډیزیز او مور پلار رونو ماماګانو تم هارت اټیک شو نو دته په هارت اټیک چانسز سیوای. او د ډیر غټي ښه چې ډیر اوبیسي، کولیسټرول پکې سیوای یعنی ډیر اوبیسي. اوس هډن ریسک څه دي؟ هډن ریسک دی ته وایي چې پټ پد کې ریسک کی کنه. ا پرسن کین فیل فاین ایون ود ا 70% بلاک آرټری. آرټری بلاکیږي د 70% پورم کشي او د نارمل ژوند نو کله د پته نه لګي. ایون فټ پیپل ار ایتھلیټس کین هیو هډن پلاک بلډ اپ. اکثر ایتھلیټس هم یا برابر هیلدي خلک او هغه ته مرو دا کیږي پته وته نه. irregular heartbeats like atrial fibrillation can form dangerous clot. کله چې هارت بیټ irregularly د هارت سره بیماری نو بیا غم پلاک دا غي د وجې جوړیږي او کلاټ جوړیږي پای کی.
خو کامن ریسک فیکټر چې دي چې چا بلډ پریشر د چا شوګري د چا باډي غټي د چا لایف سټایل چې غډیر ایزی نو دا خلک ډیر پریس کی دي سموکر به پکې نه یاره ها ټوبیکو سموکی وارنینګ ساين یو مست نیور اګنور دا هغه وارنینګ ساين دي چې دا ته اګنور کوي نشي که چاته دا وکړه نو فورا نو کار کوه کلاسیک سیمټم یې سری چې یوزولي دا په ایم آی کې heavy chest pressure lasting more than 15 to 20 minutes چاته داسې تیز درد دی چې وایي چې په دې سینه مې څوک ناست دی 15-20 منټ نه دی نو دا تا سره کلاسیک سیمټم دی چې دا تا ته ایم آی کېدی شي پین سپریډینګ ټو د لیفټ آرم درد دی ورته او هغه څنګلې لاس ته خورېږي خاص طور الټه لاس ته جامې ته نیک گردن ته آر بیک او شاته ملاته او یخې خولې پې راځي او چکر پې راځي کنه دا ټول سیمټم د ایم آی دي unusual symptom کوم دي silent women the elderly and diabetic upon have different sign په ښځو کې په مشرانو کې او خاص طور د شوګر په مریض کې دا سیمټم بدلیږي شي او د درد د نوعیت هم بدلیږي کله کله د شوګر په مریض اړو پوه نشي په ایم آی اکثر په خوب کې مړی د ایم آی نه ولې هغه ته درد نه کیږي دا نرس چې دا ډیمیج شي هغه ته پین سنسیشن ډیر کم کیږي extreme unexplained weakness or tiredness was silent یا په ځینې خلکو کې به سم ډیر او کمزوري بوته کیږي ستړیواله بوته کیږي سو وجه نه لکه څو کار کې خو جدا خبره د ستړی شو ورته د سره ریزن نشته چې زه ولې ستړی شوم او ډیر زیات ستړی کیږي sudden shortness of breath without chest pain چونکه دته خو چیست پین په دې ډایابټیک کې نه کیږي نو دته سکیږي شارټنس اف بریث سای ډیر رامات شي تنگ شي وړوکې ساشي زر زر اخلي نازیا د ټوپ شانو ته کیږي ار فیلینګ اف انډایجیشن او دسه بدازمی شانتي ته کیږي په ځنې کې دا هډن چارجز یا انیوجوال دا سیمټم سری دم کې دی شي خو ما کلاسیک سیمټم تاسو ته وی چې په سینه درد هیوی پین دی او چیست نه کم طرف ته ریډیټ کیږي لیفټ آرم ته جاس ته نیک ته او بیک ته یخي خولې پی راځي Is it a heart attack or just acidity کله کله د سی کنه چې خلکو تیزابیت په معده درد دي نو هغه مکس کوي د هارت اٹیک سره نو ګور په دواړو کې فرق دی هارت اٹیک باندې څنګه درد دی هیوی کرشینګ پریشر سم ډیر سړی چې په سینه می سوکناسته د سی درد دی په ماتې دوه ولا درد دی او په اسیډیټي کې برنینګ هغه ته د سی سوځیده کی هارت اٹیک پستا لاستا ستا جامې ته او ستا ملا ته ځي او هغه به په کوم ځای چې سټامک ته په هغه ځای باندې به اسیډیټي زه هایلایټ کوم هم دا زیړ ته ګوره کولډ سویټینګ از ویری کامن یخه خوله به راځي د ایم آی په مریض چې هارت اټیک ورته کېږي یوزولي نو کولډ سویټینګ خو چې په معده کې تیزابیت هغه ته سویټینګ نه راځي کین هیپن ډیورینګ ریسټ آر سلیپ دا په ریسټ کې کې دی شي په چودای نو تم کې دی شي هارت اٹیک یوزولي هیپن رائټ افټر هیوی میلز په معده کله درد کې چې کله تا پیپسي بوتل اس کو یا د برګر خوړو یا د ډیره روټي وخوړه اند روټي نه پس یوزولي کېږي اسیډیټي ډز ناٹ امپروو د with antacid کتل د معدې دوايي ورکای antacid کم چې اسیډیټي کمای نو د وسره نه خکېږي او اسیډیټي چې چاته چې ته ایون وبم ورکی کنه انټاسټ شربت خو واټ شي چې وبول ور کې نوم لګ گزاره وکي نو دا اسیډیټي ده نو موږ بر هارت اٹیک لري اسیډیټي د نه خو څنګه پته لګو یو خو دې په درد کې پرخته چې دا هیوی پین دی په ټوله سینه لک څوک چې پیناسي غټ وزن دویم نمبر د هارت اٹیک دا دی چې د لاس طرف ته درد زی او جاتمزي او ملاتمزي او یخي خولي پیدا په اسیډیټي کې نه او ډېر غټ ټیسټ دی چې د انټاسټ شربت لور کا زرو سره خشو جو دا اسیډیټي او که خنه شنو دا بیا هارت اٹیک طرف کې دی شي how the hospital check your heart وس هسپټل والته څنګه پته لګي هغه ستاسو زړه څنګه چک کوي نو د تصویر ته ګوره دا څه شي دی د ای سی جی هغه ته ای سی جی کوي او هغه ای سی جی چې دا نو هغه زرو شي او تا ته وایي چې او هارت اٹیک ته کنه دی هغه خپل یو نارمل ای سی جی مونږ ویلې دا به نارمل نه دویم نمبر ټروپونین بلډ ټیسټ دا د وینې د شکل جوړ کړلې ټروپونین ستا په وینه کې ډیریږي کیمیکل دی او د څه د وجې چې کله د هارت مسل انجر شي نو ټروپونین پکې ریلیز شي نو ته پوه شې چې دا ایم آی ده
دریم نمبر ایکوکارډیوګرافي هغه الکتروکارډیوګرام دی ای سی جی په دې کې یو بل ایکو ته خلک وایي ایکوکارډیوګرام دا داسې وایه چې دا د هارت د پمپ چې دی یا د هارت دپاره یو قسم الټراساونډ دی او دغه هارت دغه پمپ پته پکې لګي کورونري انجیوګرافي دویم کورونري انجیوګرافي دا سپیشل کیمرا ده یو قسم او چې دا د یو ټیوب په ذریعه ستا هغه بلاک کم کورونري آرټري چې دی هغه معلوموي او هغې ته یې رسوي انجیوګرافي د ټیسټ دی ښه او انجیوپلاسټي بیا چې اسټنټ پکې ږدي هغې ته وایي دې دواړو کې دا لږ شانتې فرق دی بیا وایي چې میډیکل ټریټمنټ that save lives ګوره دا میډیکل ټریټمنټ that save lives نو میډیکل ټریټمنټ چې مونږ کوو که نه نمبر 1 ټریټمنټ خو چې دا دی نو هغه به ته کلاډ بسټر ورکړي کلاډ بسټر دې ته وایي چې داسې دوایانې دي چې هغه ته ورکړي بلډ دی نه دی هغه بلډ کلاډ ډیزالو کړي کوم ځای چې بندش راغلی هغه کولاو کړي دویم نمبر انجیوپلاسټي او سټنټ انجیوپلاسټي او سټنټ دی ته وایي چې دا یو بیلون شانتې دی هغه به ته د رګ په ذریعه هغه بند ځای ته ورسوي او هغه ځای به پرې کولاو کړي او بیا به هلته سپرینګ دی میش دی سټنټ دی هغه به کېږدي او دا به بیا کولاوي اوس که په دغې هم نه کېدو یا درې واړه رګونه یې بني کم کورونري آرټریز چې دي درې واړه بني ته به بایپاس سرجري کوي بایپاس سرجري دې ته وایي چې ته یې کولاو کې اپریشن ولو کې او نوې رګ پکې جوړ کې په هغه ځای کې هغه بلاکیج لري کې صحیح ده نو دا میډیکل ټریټمنټ شو چې څنګه راځي هسپتال ته نو له بلډ تینر ورکوي داسې انجکشن لګوي چې د بلډ کلاټ ډیزالو کړي کم کلاټ چې جمع شوی دویم نمبر هغه بیا سټنټ آسان دی که یو رګ بني نو سټنټو ته پاس کړي او هغه سټنټ چې دی هغه یو سپرینګ دی په هغه ځای کې پاتې شي او بیا دریم نمبر اوپن سرجري ده یا بایپاس سرجري ده چې په هغې کې سینه کولاو کړي او کم رګ چې بند دی د هغې نه بایپاس لار جوړه کړي لکه لیټ سې په زړه کې دا رګ بند دی او دې ته ته بایپاس کوي د دې ځای نه داسې بایپاس وکړي دا بند ځای چې دی دا په منځ کې پاتې شي دا 5 مسټیک دي مریضان یې کوي د دې نه به ځان ساتئ دا 5 مسټیک به نه کوئ اګنور چیسټ پین چیسټ پین کو په سینه دي درد دا به اګنور کوئ نه چې زه دا به هسې د مسل درد دي او دا به ایسیډیټي ډاکټر ته به خامخا وایي ښه دا به چیک کوي دا خبره thinking it is only stomach gas څه خلک وایي مړه زما ګیس دی سم تکلیف راته ګیس جوړ کړی ستا ګیس نه دی ای سی جي وکړه که ګیس یې جو صحیح ده څه بده خبره نه ده ګیس علاج کوه خو که ګیس نه یو اصل مسله یې نو بیا به خپای waiting at home to see if pain stop په قلاره ناست یې اوبه څکي او اوس په ښه شم په کور کې داسې نه ښه کېږي ډرایوینګ یور سیلف ټو د هاسپټل په خپله پاس یې ګاډي ته کښېني وایي هسپتال ته ځم ګاډی چلوي په لاره کې ګاډی یې اصله را بغولی یم نو دا به ته بل کس ته وایي چې زما هیلپ وکړه یا به امبولینس ته کال کوي اسانه خبره خو دا ده چې 112 ته کال وکړي سټاپینګ پرسکرایب هارټ میډیسن کله کله تا ته ډاکټر د هارټ دوایانې راکړي وي ستا وینه به ورسره نرمه ته چې یو څو وخت وخورې وایي مړه پرېږدوه دا خو څه کېږي نه او هغه سټاپ کړي نو میډیسن چې دي چې څنګه ستا خوراک یې هغه شان به خورې پرېږدې به نه نو تا ته به مسله نه کېږي دا ډینجر ساین go to the emergency room immediately دا بالکل سور لیکل دی که نه دا سور ځکه لیکل دی چې دا خطرناکه خبره دی دا خطرناکه خبره ده پلس یې جوړ کړلی ته به کم سایني چې ته به منډه کوې ایمرجنسي ته به ځان رسوي نمبر 1 سیویر کرشنګ چیسټ پین که ستا په سینه دومره ډېر درد و که نه چې هغه سم ډېر و کرشنګ ماتېدو والا و ایکسټریم ډیفیکلټي ان بریتینګ آر ګیسپینګ فار ایئر تا په ساه اخیستو کې مسله وه او یا د تا درد کې یا ګیسپینګ کې وي ساه دې سم اخیستی نه شو فینټینګ سیویر ډیزینس آر سډن کولیپس که ناڅاپي بېهوشه شو څوک یو ته چکر یې رالي احسا نه شو اخیستی یا بېهوشۍ طرف ته ته نو ته به څه کوې دا به سیده رسای هیوي پورینګ کولډ سویټ without any physical effort یخه خوله د باندې راله خو دا نه چې ته اوس سم ډېر اکسرسایز کوې خوله راله خو که یخه خوله د باندې هسې راله او څه فزیکل افرټ دې نه کوو نو پوه شه lips and face turning bluish color دا لري لري ایکسټریمیټیز چې دي خاص شونډې او مخ او د لاسونو سرونه دا به بلو کېږي ځکه اکسیجن کمیږي اکسیجن ډیمانډ دی اوس او نشي ورکېدی اکسیجن هارټ صحیح کار نه کوي نو دا به بلویش کېږي نو دا ایمرجنسي ته رسوه لاس آف کانشیسنس که بېهوشه شو نو بیا خو هم رسوه
مې بي چې د هارت اٹیک د وجې بېهوشه شوی. سیف ہوم کیر افټر هارت اٹیک. د هارت اٹیک نه بعد کې وته څنګه ہوم کیر کوي نو ګوره د تصویرانو ته ګوره. ریسټ د هارت لومبه خبره خدا د بیډي جوړ کړل کنه چې ته به دا کس کې دته به وایي چې تاسو کارونه مارونه مکوه تاسو غلې سمله چې دا مسلې جوړ شي. دویم نمبر هایډریشن اینڈ ډایټ. د خپل اوبه جوړې کړلې د اوبو نو ته دته وایي چې ته ډېرې اوبس کا برابر او لایټ نان آیلی میل خوره. تاسو وایي چې ته د غوړو نه ډک سالن مخوره پراټې مخوره اوس ته لږ لایټ خوراک کوه چې آیل پکې نه وي. جنټل موومنټ slow walk کوه. وس ایکسرسایز exactly advised by your cardiologist. چې تا ته سوي چې څنګه موومنټ کوه منډه وها هغه شان وها د ځان نه وس ایکسرسایز یې مه کوه. میډیسن ډیسپلین ډېر زیات ضروري دی چې کوم پرسکرایب میډیسن دی هغه په ټایم خوره. داسې مه وایه چې ورګه دا یو ډوز پکې پرېږدم سهار مې خوړلې وله ماښام څه کوم سبا سهار به وخورم نو سکپ کومه ډوز. او اخري مانیټر کوه ضروري. واچ کلوزلی فار any return of chest pain or breathlessness. که تا ته واپس داسې چیسټ پین کې یا تا ته سابندي کې د ستا تجربه شوې ده نو واپس هغه بیا د ډاکټر سره رابطه کوه. اوس دا به مونږ پریوینټ کوو څنګه چې روغ سړي ته ونه شي. نو پاور آف ایکسرسایز پکې ډېر ضروري دی چې د ایکسرسایز ډېره غټه فایده وي. دې ځکه یو پېره د ډایګرام ته بیا وګوره. دا روغ رګ دی او دا په منځ کې پلاک جمع شوی دی. دا لارې څومره تنګه کړې دی دا لارې تنګه کړې ده. دا ځای ښه کول دي اوس ایا دا نه جوړېدلي پریوینشن دې ته وایي چې دا ونه شي چې ته یې منع کړي که نه. نو سټرکټلی کنټرول یور بلډ پریشر شوګر اینډ کولیسټرول. که ستا داسې بیمارۍ لکه بلډ پریشر شوګر نو هغه کنټرول ساته تا ته به هارت اټیک نه کېږي. دویم نمبر خبره که سموکینګ کوې هغه ډایرکټ بند کړه یا سموکینګ مه کوه ځکه چې آرټریز د سموکینګ سره خرابېږي او هغه بیا ماتېږي او ډکېږي او دا پلاک پکې جوړېږي. The exercise advantage. Regular safe exercise force the heart to grow back up blood pathway. تا که ایکسرسایز نه کوي نو ریګولر کوه. ریګولر ایکسرسایز دې ته وایي چې ډاکټر خبره ته خولې خاصې جنرالایز خبره ده د مونږ چونکې پریوینشن وایو دا د یو مریض خبره نه ده خو جنرالایز کمیونټي به څه کوي هغه به 30 منټ ایکسرسایز 30 منټ پر ډے فار 5 days of a week. د هفتې 15 ورځې به د ورځې 30 منټ ایکسرسایز کوي. ایکسرسایز ګورې دا نه چې ته بازار کې شاپینګ کوي د یو سر نه بل سر ته پکې انټوځې دا نه. دې ته وایي چې ستا سا رفتار پکې ایټلیسټ ډبل شي. لکه اوس ستا سا رفتار په منټ کې 20 دی نو چې دا 40 شي. د سا رفتار تیز شي تا ته پته لګي ستړی کېږم ایکسرسایز مې کېږي یا داسې صحیح شانتې منډه وهې نو 30 منټ ایکسرسایز پکار دی. If a main pipe or ever blocked, these tiny new backup pathways can supply blood around the blockage and save your life. ټیک ته دا خو واړه واړه که مین پیپ بند شي نو دا واړه واړه پیپونه چې دي دم ډېر کار کوي ښه او دا د ایکسرسایز سره جوړېږي. maintain a healthy weight and manage daily stress to keep this pathway open. یو خو ته خپل وزن چې دی هغه په حساب کا خو ډېره هم خبره چې ما پکې یېره کړله او په دې کې اوس هغه ټکی سټرس راغی انزایټي دا هم یو ریسک فیکټر دی چې څوک په ډپریشن کې که نه هغه ته هم هارت اټیک کېږي. دا موږ په ریسک فیکټر کې نه ولیکلی ډپریشن پکې خامخا ولیکه. Why follow up is crucial. واپس معاینه ډاکټر سره ولې ضروري ده. ignoring doctor advice or stopping medicine leads to silently worsening heart muscle. که تاره ډاکټر ایډوایس لرکو نو تا په اصل کې خپل مسل څه کوي هغه خرابی د زړه. heart failure. the pump become too weak to push blood causing fluid in the lung. که اوس ستا ته به هارت فیلیر وشي. هارت فیلیر دې ته ګورئ هارت اټیک هارت فیلیر کې فرق دی. هارت اټیک خدا و چې هغه ایمایي تا ته وشو هغه پیپ بند شو. اوس هارت فیلیر دې ته وایي چې ستا هارت دومره کمزوری شو چې ستا باډۍ کم ډیمانډ دی نشي پوره کولی نو رو وایي په لنګس کې اوبه وشوي نو دا ځکه وشي ښه ستا هارت فیلیر شي هغه کار نه کوي باډي ته څومره ضرورت دی هغه همرې بلډ نه سپلای کوي. دا به کله کېږي چې ته فالو اپ نه کوي. irregular heartbeat. Electrical problem that can cause sudden cardiac arrest. irregular heartbeat کوو نو د هغې د وجې به هم څه کېږي د هغه په بجلۍ کوم نظام چې دی د هارټ په هغې کې به مسله شي او تا ته به هارټ اټیک وشي یا کارډیک اریسټ. A damaged heart must be monitored for life. Always attend scheduled checkup.
ځان له یو چیک اپ دغه که حالت ته خرابې جو پاره میاشت کې یا په دویم هفته معاینه کوه که حالت دې ټیکي جو په درېیمه میاشت وه یا په شپږمه میاشت په کال کې خو ضرور داسې مریض ته چې هغه په میډیسن دی چې هغه خامخا په کال کې خو چې روغ سړی د خپل هارټ معاینه کوي. پریکټیکل ایډوایس فرام د کلینیک. اکثر په کلینیکونو کې څه چلو شي تا اکثر به لیدلي چې ډېر د خفقان خبره ګوره دایي patient arriving late because they thought the pain was just a guess. مریضان چې کلم خراب شي دي د زړه د هغې یوه وجه دا وه چې اویرنس نه و او هغه هسپتال ته لیټ راغی. هغه په شروع کې د معدې دوایانې خوړي او زه به جوړ شم او دا هسې درد دی او انټاسیډ یې خوري شربت یې خوري چې ورځ پې تېره شوه نو هغه خو هارټ مسل یا هغه 3 غنټې تې تېرې شوې کروشل نو بیا خو د هغه هارټ مسل ډیمیج شي دي هغه پرمنن بیا ډیمیج وي بیا به هغه څو ورځې په آی سی یو کې خو الله دې ورته خیر کړي. The first 60 minutes is the golden hour. لومبه غنټه چې دا golden hour دا ډیر زیات ضروری ده ماته ته ویلیو کنه. early treatment greatly increase your chance for survival and reduce permanent damage. permanent damage باندې څوک روکي ستاده early treatment ستاته چې on the spot کم treatment early میلاو شو هغه ستاده ژوند د بچکول یو غټه ذریعہ ده. که هغه علاج تا یا هغه کم چې پروتوکول له اته ته میلاو نشو نو لیټر آن خو ته به ډېر غټ هسپتال ته لاړ شي خو ستا خو به هلته ډیمیج شوي پرمننټ هغه به بیا نه ریورس کېږي. نو فرسټ ایډ په دې کیس کې ډېر زیات اهم دی په هارټ اټیک کې. نیور فیل امبریس ټو وزټ د هاسپټل فار چیسټ پین. کله کله خلک شرمېږي ویا به راته وایي چې د معدې درد و ته ایمرجنسي ته لاړې په دې خبره چېرته هم مه شرمېږه. که ستا په معده هم درد و نو ځان رسوه چې کار دې کېږي. ایون اف اټ از ټرن آؤټ ټو بي نتھنګ. وای کدا پته مې بات کې ولګېده چې سوم نو دی هسې راغلی نو خبره خو نه ده ته خو خپل فکر وکړه. your peace of mind is always worth the hospital trip. ها دا ډېره ضروري ده چې د هاسپټل دا ټریپ ولګوې هر څه چیږي خو ستا پیس اف مایند له دا خبره ضروري ده. دا خبره ډېرې ضروري ده به یاد لرئ. نمبر 1 خبره به څه همیشه یاد لرئ a heart attack is a strict medical emergency. do not wait. که تا ته هارټ اټیک په شان نښې وي یا هارټ اټیک و نو دا سټرک ایمرجنسي د دې دپاره ویټ ته هم مه کوه ډاکټر به هم ویټ نه کوي. دویم نمبر not all heart attack feel like crushing pain. watch for unusual weakness or breathlessness. هر هارټ اټیک چې هغه ضروري نه ده چې تا باندې به سم ډېر درد وي. ما ته دا پوینټ هم سمجھاو کو کنه انیوجوال سیمټم چې کله کله انتهایی ته ستړی کېدی او ډېر ویکنیس راته نو بیا معاینه وکړه. نمبر 3 کنټرول یور بلډ پریشر ډایبټیز ان کولیسټرول. دا درې خبرې خو چې ستا دي دا چیک کوه. د بلډ پریشر به ستا سره ګولۍ هغه ریګولر خوره کولیسټرول کم ساته پرهیز هم کوه او دریم نمبر ډایبټیز چې شوګر دی کنټرول کا. شوګر هم د دې لپاره غټه ریسک فیکټر دی. do not drive yourself to the hospital. ما ته وی چې پتا درد دی نو بیا هسپتال ته په خپله ګاډۍ مه چلاوه خو بل چاته ووایه ځکه treat the cause not just the symptom and remember time is a heart muscle. دا جمله یاد لره time is heart muscle. ستا دا ټایم ستا د هارټ مسل دی چې ټایم د نه تېرېږي هارټ مسل دې ضایع کېږي. چې ټایم تېرېد یعنې هارټ مسل د نه تېرېږي نو ټایم از هارټ مسل. نوې جمله ده دا یاد لره. نننی لیکچر کې مونږه د هارټ اټیک په باره کې ډیټیل وي ما تاسو ته سمجھو کړو. دا صدقه جاریه وګڼه د بل چا سره هم شیر کا چې کله دې په سینه درد و نو ډاکټر سره معاینه کوه. که په سینه دې درد و نو په لومبۍ غنټه کې ځان رسوه. که تا ته کنفرم شو چې دا هارټ اټیک دی او ته د داسې علاقې یا هغه ډاکټر په داسې ځای کې دی چې هغه ډېر زیات لرې دی نو ته په لومبۍ غنټه په لومبۍ 2 غنټو کې ایز ارلی ایز پاسبل ځان هسپتال ته رسوه. بعد کې به پرمننټ ډیمیج شوي ستا به ښېګړه بیا نه کېږي. فرسټ ایډ به واخلي او ځان به ټرشري کیر هسپتال ته رسوي چې که ستا سټنټ لګي چې سټنټ درته ولګي او که بایپاس چې بایپاس دله وکړي. خو دا خبره ډېره ضروري ده او هارټ اټیک نه دي. او نن سبا د ینګ هلکانو هارټ اټیک کېږي. په دې کې خو مونږ کاز هم یو خو پکې ګوره ډایبیټک چې دی شوګر دا په ینګ ایج کې دی نو ظاهره ده چې د دې سره تړلی شی هارټ اټیک هم دی بلډ پریشر هم په ینګ ایج کې دی. خو زمونږ لایف سټایل چې دی
دي کم خوراکونه چې مونږ خورو او کم سیګریټ چې مونږ څکو او د سموکینګ چې کوو دا زمونږ دپاره غټ ریسک فیکټر دی د نوجوانانو دپاره. لہذا زما دا ریکویسټ دی چې انهیلدي فوډ او انهیلدي هیبټس پرېږده، نو څومره ژوند چې دی بری په خوشحالۍ تیر شي. ادروایز ته به هم په هسپتال کې او خپل خواږه خلک پرته په هسپتال کې بار په سیړو کې ناسي او د هغې وجه به دی چې تا به هیلدي لایف سټایل نه اپناو کړی. کم چې اوایډیبل کاز دی ریسک فیکټر دی نه خو کم از کم قلار شه که نه. اوس ایج دی، د ایج سره سره به هم هارټ اټیک کي، هغه ان اوایډیبل دی، مونږ خپل عمر نه شو منع کولی. نو صحیح ده هغه خو شو یا فیملی هیسټري ده زمونږ په خاندان کې هارټ اټیک دی، نو مونږ ته ریسک سیوا دی، خو مونږ به دا لیټ کوو به بسو په هیلدي هیبټس. او کوم چې اوایډیبل فیکټرز دي لکه سموکینګ دی، نو دې پکې ضرورت سره سموکینګ پرېږده. په سموکینګ خو ته نه مړ کېږي، په هارټ اټیک مړ کېږي، خلک په تکلیف کې اچوي. نو د نن نه دا سیګریټ پرېږده، دا هېڅ داسې یو شی نه دی چې ته یې پرېښوی نه شي. برګر پکې چا راوست چې ته یې وسخوري، پیټزا پکې چا راوسته، بوتل پکې د کم ځای نه راغی. دا ټول انهیلدي فوډ پرېږده، په خپله به سمي. ته ستا هیبټ خطا دي، ته په ځان تجربې کوي او ته ډېر زیات لیزي سسترین انسان یې، په بیډ کې پروت یې او دا د دنیا د فاسټ فوډ او د کولډ ډرینک اسکي دا ټول پرېږده، نو جوړ به. ممکنه ده چې دا لیکچر ما سمجھاو کړی، نیکسټ لیکچر پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.